امن او تاسو گزار کی نو گزار څه خبرې کوي گزار د دې خبرې کوي چې زما رسول الله مبارک په احادیث باندې گزار کوي د رسول الله احادیث باندې گزار کوي رسول الله مبارک حدیث نه منما دا مونږ ته صحیح نه رسیدو تیر جمعه ما تاسو ته دې عقاید چې کوم د منکرین او احادیث ذکر کړي درې داوی یو داوا لومبنۍ داوا چې دا موږ تاسو باندې صرف او صرف د قران تابعداري لازم ده د قران نه علاوه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري نه په موږ باندې لازم ده نه په صحابه کرامو لازم ده دا لومبنۍ گزار استاد او زمون باندې لري خل دیم گزاري دا چې د رسول الله تابعداري دا لازم وو په صحابه کرامو باندې په موږ باندې نه د رسول الله چې کوم تعلیمات د رسول الله چې کوم احادیث رسول الله چې کوم احکامات ذکر کړي هغه صرف او صرف د رسول الله د زماني سره خاصو په موږ تاسو باندې لازم درې مدابل ابو داوا چې نه د رسول الله احادیث دا ټیکا چې دا زموږ د استاد لپاره دي او چې موږ تر رسیدلي په کومه طریقه نو دا طریقه قابل د اتباع نه ده په دې اعتماد او رسول شي دغه څنګه سره کار په منځ کې تیر شي دا درې داوی د چامي دا د هغه خلکو دي چې کوم خلکو د جوابانا چې موږ صرف او صرف قران منو نه د هغه خلکو دا ودا موږ تاسو کوي اقیم الصلاه منځ قائم کا بلني اقیم الصلاه د دې دا طریقه دا منځ قائم او تعالی چې موږ تاسو د سات سره رکعات منځ کوو دا د ماسپخین 10 رکعات کوو دا د جمعې 2 رکعات کوو دا د مازیګر 3 رکعات کوو دا منځ موږ الله نه یاد کړي الګ کوم منځ یاد کړي موږ ته دا دی چې تاسو په دې ملک کې نظام قائم کړئ نظام قائم چې د حج خبره راشي وي د حج نه مراد د بیت الله طواف نه دی د حج نه مراد صفا او مروه نه ده د حج نه مراد چې کوم دی زمزم نه دی د حج نه مراد چې کوم دی عرفات نه دی مینا نه ده مزدلفه نه ده شیطان ایشتل نه دی د حج نه مراد یو اجتماعي کانفرنس دی زما عزت مند الله هغه خلک دي چې ما او تعالی په یو ور مونږ باندې وګرځي هغه ور مونږ سره مونږ ته مونږ اهل قران باندې اوس باندې ځان خبرې دي دا نوم څنګه ځان ته دي چې دې خلکو په دې نوم باندې زما عزت مند لګي شي د مسلمان ایمان باندې عمل اس کو دا وی چې پیغمبر علیہ السلام احادیث نه منما کله ورولې حضرت عائشہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نه کال عمر کې امام بخاری روایت کړوره چې حضرت عائشہ سے رسول الله مبارک واده شوه دي او رسول کې شوه د حضرت عائشہ د نه کال عمر کې شوه دي دغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نه کال ماشي سره چې کوم نکاح داخل نه ني عقل نه مني هم رسول الله بیان کړی دا د رسول الله صحابه بیان کړی دا بس هم منم سماعت سب ایمان یؤمنون بالغیب مؤمن کو هغه چې په ایمان ساتي ما ته الله رب العزت څه فرمایلی دي دا معنی دي زين بسم الله الرحمن الرحيم د بسم الله د دین باندې ټکه دي د دین له نذیر دي زه بسم الله وایم دا ما ته صحابه کرامو په دغه ترتیب باندې را رسیدل دا زما استاد ما ته ویل چې د دین نذیر دي او د دین له ټکه دي نه بسم الله وایم او بسم الله وایم زه بسم الله وایم دا ما ته ویل چې ما ته الحمدلله ز الحمد وایم الحمدلله وایم الحمدان وایم دا ما ته ویل چې دا ما ته په دغه تسلسل او په دغه طریقه باندې را باندې دا په کومه طریقه باندې په کومه واسطه باندې چې ما ته قران نه رسیدل دي او په دغه طریقه او په دغه واسطه باندې ما ته احادیث رسول الله رسیدل خو زموږ عزت مندو سهانه باسي چې دا په دماغو کې فطور پروت ده بیماری پرته ده مرض پروت ده نو چې کله بیماری او مرض وي زموږ عزت مند ابي له خبر یو سړي باندې خارخ لګیدل چې دا ځای غري هغه خبر حالانکه خارخ دا د خون شه ده دا بیماری ده دا بدن سرمن خرابوي دا زموږ عزت مند څه شه ده خو هغه ګول خان ورکړي او دی ګول سره هغه لیکيږي کې دې شي کینسر کې ولاړ شي زموږ عزت مند دا هغه سوچ او فکر باندې ده چې دې خارخ چې کوم ځای خارخ کې دا ګرومه دا زخمی شي او چې زخمی ځای ګرومه دا کې شي ګورم خراب شي ډیر ډاکټر کې شي کته د کرنګي په دې معاشره کې بیماران هغه بیماران چې هغه عقلي بیمار دي هغه بیمار چې هغه نظری بیمار دي هغه بیمار چې هغه قرآن سره تعلق نشته هغه بیمار چې رسول الله د احادیث سره تعلق نشته ځا شپ قرآن سره صحابه کرام